ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن ما غوښتل چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ د خبرو اترو کومه سلسله چې را روانه میاشت نه سبا نه چې کومه میاشت د جنوري شروع کیږي د دې په منځ کې په جده چې کوم کانفرنس په کیږي د هغې ایجنډې حوالې سره تقریبا د هغې ایجنډې حواله تقریبا فاینل کړې ده او بله خبره دا ده چې د امریکې او پاکستان او ایران دوی هغه حل ظلم نور هم تیزی کړي دي. نو لومبیا خبره خو دا ده چې تاسو ته به نن پته لګېدلي چې پرون د طالبانو ډیلیګیشن چې کوم هغه تهران ته تللی اول ټکي د دوی د هغوی د ډیپټي وزیر خارجه یعنې د نایب خارجه چارو وزیر سره چې کوم دی لیدنه کړې ده او رپورټس دا راغلي دي چې یاره د خبرو اترو په دې پروسس حوالې سره او د افغان حکومت سره د خبرو اترو په حوالې سره د طالبانو دریځ په دې حوالې سره خبرې اترې کړې. بل د طالبانو د طرفه چې کومه خبر راغلی دی هغه هم ډېر انټرسټینګ دی ځکه ایز ا جرنلسټ هغه موږ وایو که نه ریډینګ بټوین د لاین نو هغې کې خو هغوی دا ویلي دي چې رسمي خبرو اترو ته چې کوم دی لا مونږ تیار نه یو او مونږ غواړو چې د امریکې سره ځکه چې په افغانستان کې زمونږ غټ فریق طالب دا وایي چې هغه امریکا دی نو لومبې هغوی وایي چې موږ د امریکې سره څه معاهده وکړو د هغې نه پس به بیا موږ د افغان حکومت سره د خبرو اترو په حواله خبرې اترو خو غیر رسمي خبرې نه ده کړې د رسمي خبرې کړې. یو پکې دا ډیولپمنټ د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي صاحب د څلورو ملکونو کومه دوره وکړه افغانستان ایران چین او روس د هغې نه پس هغه تللی دی قطر ته او قطر کې یو ورځنی دفتر د مسلې دغه چې کوم دی خبرو هغه د افغان پیس پروسس چې کوم دی په دې حواله دا بنیادي ایجنډا ده نورې دو طرفه خبرې به کېږي خو دا بنیادي ایجنډا ده نو دا هم پکې یو ډېر اهم ډیولپمنټ دی. بل هم ډیولپمنټ چې کوم دی هغه دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی ډاکټر اشرف غني صاحب هغوی د سعودي فرمانروا کنګ سلیمان سره چې کوم سلیمان سره خبرې سلیمان بن عبدالعزیز د هغوی سره خبرې کړي دي او په جده کې چې کوم کانفرنس دی نو یو خو یې تھینک یو ورته ویلي شکریه ویلي دي چې د سعودي عرب چې کوم دی د افغانستان د امن په حوالې سره خپلې هلې ځلې جاري ساتلي دي او بله خبره دا کړې ده د سعودي عرب ته به د افغان حکومت ډیلیګیشن چې کوم دی کوم چې دوی نیګوسیشن ټیم چې کوم دی هغه ټاکلی دی هغه به لکه څنګه چې په دوبۍ کې 3 ورځې چې ټاک شو نو 3 ورځې په هغه هوټل کې د سعودي د افغان حکومت ډیلیګیشن و نو دلته کې به هم ځي. اوس تاسو چې ما خبره کوله چې کوم بنیادي خبره بیا ډاکټر عبدالله صاحب ډېره زبردسته خبره کړې چې د امریکې او د طالبانو چې دا کوم پروسس روان دی د خبرو اترو دا لاره هواري دې دپاره چې طالب بیا افغان ټاکس د هغې دپاره کوم دی لاره هوارول دي. و د ایجنډې حوالې سره چې کوم اوسه پورې کوم رپورټس دي چې دا پاسبل یا لکه دا تقریبا فاینل شوې ده هغې کې دا دی چې ایکسپیکټډ دا ده چې د طالبانو او د افغان ګورنمنټ ډیلیګیشن دی د دوی غیر رسمي ملاقات په جده کې وشي او د هغې دپاره شاه سلمان هم خبرې کړي دي ایران هم خبرې کړي دي د طالبانو سره پاکستان هم پې دباو اچي امریکا روس او چین د چا چې طالبانو سره خبرې اترې دي نو په دې حواله ویل کېږي چې یاره غیر رسمي ملاقات چې کوم دی هغه په ایجنډا باندې شامل دی. دویمه خبره په ټاپ باندې چې کومه د هغه دی د امریکې د فوجونو د افغانستان نه د وتلو ټایم لاین یو او بیا د امریکې په افغانستان کې په مستقبل کې کردار څه کیدی شي نو دا پکې غټه خبره د امریکې د طرفه هغه فوجي انحلا چې کوم وایي چې په 14,000 کې به 2000 واپس ځي هغه فیصله چې کوم دی اوس امریکې تقریبا څه نه څه پې خبرې اترې روانې دي چې هغه ریورس کوي. بل اهم ایجنډا باندې چې کوم دی د دې دوه خبرو نه علاوه هغه دا دی چې د طالبانو او د القاعده ترمنځ کې کوم نیکسس دی مستقبل کې به څه په دې حوالې سره څه خبره کوي چې یاره آیا طالب به دې ته تیاریږي چې یاره د القاعدې سره د کوم ریلیشن دی ځکه اوسه پورې د داعش خلاف طالب جنګ کوي خو د القاعدې سره رپورټس دا دي چې یاره اوسه پورې د دوی ریلیشن شته یو دې حوالې سره بل اهمه خبره خو لا هغه فاینل نه ده هغه دا ده چې د په افغانستان کې د جنګ بندۍ اعلان کول چې یاره طالب دې ته تیار کی طالبان دې ته تیار کی چې هغوی لومبې د یو 3 میاشتو دپاره او بیا د 6 میاشتو دپاره د جنګ بندۍ اعلان وکړي نو دا هغه 5-6 آیټمز دي چې په دې حوالې سره روس سره هم خبره شوې چین سره هم شوې ده ایران سره هم شوې ده افغان ګورنمنټ سره هم شوې ده امریکا او پاکستان خو الریډي په دې کې چې کوم دی هغه لیډ رول دی نو زیات چانسز دا دي چې غیر رسمي ملاقات وشي طالبانو
او د افغان حکومت. دویم خبره دا ده چې ایران هم کیدای شي انکلوډ شي یا ایجنډا باندې دا آیټم هم د شپږم نمبر آیټم دی چې یاره که د دې نه پس نیکسټ راوند کم کیږي نو په هغې کې پاسبلی د دې دغه چې کوم د بنیاد دا وسیع شي په دې کې ایران هم انکلوډ کړي، چاینا، هر چا چې په دغه کې لکه چاینا والا ټرایپارټایټ چې هغې پاکستان افغانستان دا دی د ماسکو چې کوم پروسس دی کوم چې روس هیډ کوي د هغې حوالې سره هم پکې دغه هوښیار څومره پرمختګ چې شوي دي هغه ټول رایوده کې. او بیا چې د طالبانو طرفه کوم بیان راغلی ذبیح الله مجاهد هغه خو یو طرف ته دا ویلي چې رسمي خبرې نشي کېدلی، خو دویمه دا ویلې ده چې په یو ای کې کومې خبرې شوې وي هغه به مخکې د هغه ځای نه به خبرې شروع کېږي او موږ به مخکې ځو. مطلب دا دی چې یاره یو پازیټیو ډیولپمنټ روان دی او امکان دا دی چې یاره په دې جده چې کوم ټاکس دي کوم پروسس دی په دې کې د لومبي ځل بالمشابه طالبان او افغان ګورنمنټ کینی، ایران باره کې، د روس باره کې، د دې د رول باره کې، او پاسبلی په لومبي ځل باندې دوی وایي چې په تیرو کې د سیز فایر خبرې نه وي شوې، رپورټس به و چې یاره خو هغه کیلکولیټډ لیک شو، بیا پته ولګېده چې په هغې کې نه د ټاکس د سیز فایر حوالې سره ایجنډا آیټم چې کوم دی هغه د جده کانفرنس کې شامل کړی دی. او بل اهمه خبره پکې دا هم کېدای شي چې د طالب د ډیلیګیشن د سعودي حکامو سره بلکې د ډیپټي هغه چې کوم دی ولیعهد سره محمد بن سلمان سره هم د ملاقات امکان دی چې یاره هغوی د طرفه هم په دوی باندې دباو او بیا د افغانستان د مستقبل د بیا ودانۍ حوالې سره خبرې اترې شامل.